زه دی ولم ورسره تللی نه شوم ځان بیخي ختم ولم اوس دلته رالم شکر دی الحمدلله بیخي سم یم ځان ته ګورم اول مې ځان ته وکتې اوس ګورم بیخي سم یم شکر دی موت علاج می روان دی موت نقص دی صداقت ما کورودانۍ زه وایم چې موت کښېنولی یم زما علاج یې موت کړی دی او زما کانه پینه موته ده زه فاونډیشن صدر احمد خان صاحب او نائب صدر شفیع الله صاحب امید فاونډیشن بلوچستان د اداره علاج بالي برای منشیات و نفسیات او ذهني امراض ادارې افتتاح صوبایي وزیر ملک نعیم خان بازی او سره د بي سي آر رجسټریشن سنټرز کوم دی د هغه حمایدین ورسره د انټرنیټ فورس او ورسره سیول نیټورک پری پاکستان دا ډول سوشل اراکین او دا ډول یعنی خو کوم یعنی خو دغه د فلاحي تنظیمونه او ورسره سیاسي او قبایلي ابایدین د هغو په موجودګۍ کې د دې ادارې افتتاح وشو نشې کوم بس د ورونو سره مې جنجال سول بس بیا مې بلېډ تاوان به تی په خپله لیدلی چې ستی په نشه کې نه واست ستی سره د خلکو رویت سره کم ول بیا چې په نشه کې رالاست بیا د هغه بعده د ستی قریبان ستی خپلوان د هغه ستی سره رویت سره کم ده دا به تی په خپله محسوسه کړې که نه ده محسوسه کړې په رویه کې به فرق راغلی نو دغه شی چې دی امید فاونډیشن دا یو ډېر غټ جنګ په مخه راخستی دی دا دی چې جنګ دی چې په د هغه معاشره کې دی خلک ستا چې د هغه د منشیات فروش دپاره دی خپل کارونه کوي باقاعده دی دا شان خرڅوي دا چرس خرڅوي دا روین خرڅوي دا ښه خرڅوي هغه دا رقم ښایسته ښایسته ځوانان په اخته کوي هغو ته دا نه معلومیږي چې دا زه خرڅوم ما خو یو 100-200 وګټلې او د بل کور د بل پوره خاندان مې ورته تباه کوي دا بیا دی چې ځوان پیدا کېږي لکه اسدالله هغه او د هغه کابینه د امید فاونډیشن ټوله کابینه چې هغه د جیب هم پیسې خرڅوي بل ته هم خواست کوي و بل ته هم خواست کوي وزیر له هم چې کوم خیر حضرات دي د ټول باید د دې امید فاونډیشن سره یا مثال نور داسې کوم هسپتالونه چې هغه دا رقم د کار خیر په مخه اخیستي د هغو سره باید پوره تعاون وشي او ماحول معاشره کې دا یوازې د یو فرد د یو سړي کار نه دی چې هغه پر دې باندې کار وکړي پر دې باندې به تر ټولو د مخه به پکار دی چې په کورنۍ کې مور و پلار خصوصا پر خپلو بچیانو باندې نظر وساتي او بیا په محله او په کلي په ګلیو په کوڅه کې کور په کور باندې دا مهم وچلی چې د دې ناسوره څخه خپل بچان خپل ځوانان خلاص کړي پکار دی چې هغه په ښه تعلیمي ادارو کې او په ښه دیني مدرسو کې او ښه د هنر کارونه ورسره سپورټس د هغه سره د دوی مینه او محبت ژوند او تعلق ورسره وساتي بیا به انشاءالله دا ځوانان به ډېر ژر د دا شي څه لرې سي او تی ته موږ دا خواست کوو بار بار چې مثال دا نشه ښه کار نه دی او تی دلته د علاج دپاره راسي او بیا د هغسې علاج کې بیا رسوي نه وي بیا ستې پلانینګونه وي بیا نور کیسې وي نو هغه ستې څه دا توقع لري چې یاره زما زوی تللی د علاج کې او ستې ذهنونه فکرونه بېرته په شلو په مندو په نالیانو کې دي موږ دا وایو چې تی دا سوچونه پرېږدي و خپل علاج توجه ورکړي
کامره چې ده دا د کشرانو دپاره ده د کوچني افغان د کوچنیانو دپاره ده موږ د غټو کوچنیان چې ځان سره جلا کړي مطلب مشران سپین ږیري کسان او کوم و هغه مو سره جلا کړي بل د ماپښین د خوا سره چې دی دا د ایپس کامره هم دلته ایپس کېږي ایپس کې سبقان کشران ټول دلته دي کشران چې دي هغه پلورو په دې باندې دلته مثال دغه کړي دي چې دلته د کشران مشران سره جلا کړي امید فاؤنڈیشن کا جو ہے آفس ہے یہاں پر یہ اس کا ایمبولینس ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں اس طرح کی ادارے جو کہ امید فاؤنڈیشن کی صورت میں اگر ان کے ساتھ ہم لوگ تعاون نہ کریں تو پھر ہم لوگ یہ جو مخیر حضرات ہیں وہ کہاں پر اپنا جو کچھ خیر کا کام کرنا ہے ہم لوگوں نے کہاں پر کرنا ہے یہ ایک انسانوں کی زندگی بچانے کا ادارہ ہے یہ یہاں پر تقریباً میں نے دیکھا ہے آپ دیکھ ہر جگہ سیریا لگا ہوا ہے بالکل ہر قسم کی سہولیات یہاں پر دستیاب ہے اور امید فاؤنڈیشن نے 1.5 سال میں جتنا کام کیا ہے یہ قابل تعریف ہے جتنے مریض ہیں یہاں پر ان کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں یہاں پر تقریباً آدھا مریض ہے یہاں پر یہ سٹ ہوا ہے کچھ یہاں پر زیر علاج ہے 140 تک تقریباً مریض یہاں پر صحتیاب ہوئے یہاں سے اور اب تک 60 مریض اب یہاں پر ہے سلائی مشین ہے اور پر مریضوں کے لیے اسکواش کی جو ہے وہ یہ بھی ان کی سپورٹ کے لیے ان کے اسکواش کا سسٹم ہے یہاں پر ادھر انڈر گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں یہ لوگ یقیناً ایک بہترین ادارہ ہے ہم جتنے بھی تعریف کر لیں وہ کم ہے جنرل سیکرٹری محمد صادق آغا امید فاؤنڈیشن کا ہمارے عزم اور مقاصد یہ ہے کہ ہم معاشرے میں سوشل سماجی فلاحی ورک کر لیں تعلیمی فروغ کے لیے کام سر انجام دینا غریبوں کی مدد کرنا معذوروں اور یتیموں اور بیواؤں کے لیے وظیفہ مقرر کرنا امن و امان کے لیے حکومت بلوچستان کے ساتھ مل کر جد و جہد کرنا سپورٹ کے فروغ کے لیے جد و جہد کرنا منشیات کے ناصور نوجوان نسل کو بچانا علاج و معالجہ کا کام سر انجام دینا سماجی برائیوں کے روک تھام علم تعلیم ہنر کے ترغیب دینا سول سوسائٹی اور قوم اور وطن ملک کی خدمت کرنا آئے مل کر تاکہ ہم ایک بن کر اپنی بائی کو دل سے لگا کر اور ان کی خدمت کر لے اور معاشرے کو اس برائی ناسور سے پاک کر لے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ کام کرنا ہے جد و جہد کرنا ہے اور خاص کر بلوچستان کو اس ناسور سے پاک کرنا ہے موږ ځای چې دی چې د ایرپورټ چوک د خوا سره راځي عبدالولي چوک شان هوټل رضا خان شورم وطن ته ایرپورټ ولاړ دی په دا ایرپورټ ولاړ کې زموږ ځای دی دا په ایرپورټ ولاړ مشهوره دی او که چیرې د خیزوي چوک د خوا سره راځي د قادري پام چې راتېر شي قبلې طرف ته رضا خان شورم ایرپورټ ولاړ دی موت علاج مې روان دي موت ناست یم ساده غټ زما کورودانۍ زه وایم چې زه موت کښېنولی یم زما علاج یې موت کړی دی او زما کانه پینه موته ده نو سره اخته شولم بس کښېنستم نه
هغه باندې څوکه څوکه یو دم هغه هلته وڅکه دا ډېر ښه شی ښه اول سر د سټارټ د چی څه واخیستلې د کومې نشې ښه زه دی ولم ګر سره تللی نه شوم ځان بیخي ختم ولم اوس دلته رالم شکر دی الحمدلله بیخي سم یم ځان ته ګورم اول مې ځان ته وکتې اوس ګورم بیخي سم شکر دی د هغې په نشې کوم بس د ورونو سره مې جنجال شول بس بیا مې بلیډ بالکل د خودکشي کوشش دې وکړي یقینا هم اسدالله آغا او د هغه کوم کابینه چې د امید فاونډیشن موږ کوم وزیټ وکړي کوم موږ دا دفتر وکاتی بیا مې لاندې هغه د مریضان وکتله یو اسلامي ماحول دی سمجھو داسې وولي لکه یو مدرسه چې په هغه کې علاج په هغه کې د سپورټ په حواله سره په هغه کې ټي وي دي دا کتابونه هغه کې اصول دعوت اسلام دی او مجالس ذکر دی مثال اسلامي ماحول دی په هغه کې غټان کشنیان او کم عمر والا دګر اړوي لپاره جلا خپل د رهایش لپاره د دې خپل یو سیستم دی او حافظان هم د دې تیاریږي امید فاونډیشن د کوټې د هغه بهترینې ادارو سره چې هغه دا وخت یقینا موږ دونه سوچ نه وجدي بدون کار کړی یو نیم کال کې یو په یو داسې معاشره کې یو داسې اداره خلاصېدل او دونه پرمختګ کول دا د شاباش او د داد وړ ده چې باید په دغه فاونډیشن سره خلک په هر حواله سره دی تعاون وکړي چونکې دلته خلک تیاریږي جوړیږي برابریږي دغه زموږ تی سرمایه ده دا اداره هر ځای هر چاته دا ادارې نه نصیب کېږي ورسره د خلکو هغې په نالیانو کې پراته وي په کوم ځایو کې پراته وي نو سړی نشته چې د یو ځایه پرې ورسوي اداره نشته شی نشته موږ دوی ته په خپل علاقه کې اول خو منشیات باید بند کړو که چیرې بیا هم کوم هلکان په منشیاتو کې راغلي هغه د امید فاونډیشن له موږ راولو دلې داخله کړو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين